دا مولانا صاحب وایي چې مولانا فضل الرحمن صاحب له چا اوټ ورکړو نو هغه د جنت دلیل دی جی. دا بیان در سره هم شریک کوم خو هغې نه پس په تاسو کمنټ ضرور کوئ. زما د ویډیو مقصد د نفرت خورول نه دي خو کمنټ پر خپل رای مطابق ضرور کوئ، غلط کمنټ په نه کوئ. د دا بیان وروی هغې نه پس نور هم د پی ټي آی حوالې سره څه اهم اپډیټس دي چې در سره هم شریک کوم نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. راځئ د دا بیان وروی جی مولانا صاحب. कहते हैं बाहर लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। मलګرو تاسو د مولانا صاحب بیان وورئ زه خو نه پیژنم چې څوک دی او څوک دی او څوک نه دی، خو تاسو خپل رای ما سره په کمنټ کې ضرور شریکئ. اوس پر راشو چې نور چې کوم د عمران خان حوالې سره یا د پی ټي آی حوالې سره نوي اپډیټس دي په هغې باندې تفصیلا خبره کوو جی. تجزیه نګار چې کوم دی تجزیه نګار کامران شاهد هغه ویلي دي چې د اقتدار جنگ کې هر څه جایز دي. مطلب دا اوس د اقتدار جنگ روان دی، عمران خان ته چې کومې سزاګانې ملو شوي دي نو دا جایز دي جی. کوم عدت نکاح کیس کې ولا سزا ملو شوې څومره هم سزاګانې ملاویږي وایي د اقتدار جنگ دی او دا د عمران خان دپاره جایز سزاګانې جي. دا واورئ. بل جاوید چودھری چې کوم دی هغه هم عمران خان دپاره یو مشوره جاري کړې ده جی. جاوید چودھری عمران خان ته ویلي دي چې د هغه دپاره د ما دا مشوره چې عمران خان د ځان سرنډر کړي چې د هغه زندګي او سیاسي زندګي او پارټي چې کومه ده هغه بچ شي. مطلب ځان د سرنډر کی معافي دی وغواړي، توبه دی وباسي او بس هر څه دی ومني او خپل ځان د سرنډر کی، بس نور د فایټ نه کوي، نور د کیسونه میسونه نه لړاوي او بس سرنډر دی کی چې داغه چې کومه پارټي داغه بچ شي، داغه زندگی بچ شي، داغه سیاسي چې کوم سټرګل دی چې کم از کم هغه ځان لپاره بچ کی. دا جاوید چودھری دا هم یو ډیر غټ تجزیه نګار دی او د پی ټي آی سخت خلاف دی. بل د پی ټي آی جهانگیر ترین چې کوم دی جهانگیر ترین ته په لودرا کې د پی ټي آی نه ډیر غټ مشکلات دي جی. په لودرا کې چې کوم هم د پی ټي آی امیدوار ودرېږي نو هغه یو څور ورځې پس پریس کانفرنس وکړي او د پارټۍ مطلب الیکشن او بیخي د سیاست نه کډې نغاړي جی. ځکه جهانگیر ترین تاسو له معلومه ده خو هغه لا د لودرا کې وایي چې زه په لودرا کې به ضرور الیکشن ګټم. پهله ورله ګوره د پی ټي آی شفیق رای چې کوم دی هغه ودرېدو نو بیا هغه پته نه لګي په څه وجه باندې راغو پریس کانفرنس وکړو هغه وایي زه بیخي ډېر سیاست پرېږدم، پارټي څه کوي الیکشن څه کوي چې سیاست کې نور ګوتې نه وهم. بیا هغې نه پس اقبال شاه له پی ټي آی ټیکټ ورکړو چې اقبال شاه هم یو څور ورځې پس راغو پریس کانفرنس وکړو او سیاست نه توبه ویښ کړه جي. بیا یو ښځې له ټیکټ ورکړی په لودرا کې فتح راله جي چې هغې له کله ټیکټ ملو شوی نو هغه هم پرون ګرفتاره شوې ده. خو بل طرف ته پی ټي آی چې څومره هم کور کمیټي د کم منیجمنټ دی هغه وایي چې فتح را څه کوي چې فتح را نه پس په بل کس چې کوم دی هغه له هم مونږه ټیکټ ورکو او به هم مونږه ودرو. مطلب فتح را که ګرفتار هم شي نو هغې نه پس په بل کانډیډیټ مونږه ضرور ودرو جي. نو دا د پاکستان سیاست د پی ټي آی حالات دی جي. پی ټي آی ته په لودرا کې چې کم مشکلات دي د جهانگیر ترین د طرفې ځکه جهانگیر ترین په دغه ځای کې دوه ټیکټ هغه له په خپل ځان دپاره دغه کړي دي هغې نه به دی الیکشن لړاوی. خو چې کوم حالات دي پی ټي آی ته چې کوم امیدوار هم ودرېږي نو پی ټي آی د طرفې مطلب هغه امیدوار ته مشکلات راځي هغه د هغه نه سیاست نه توبه وباسي، سیاست پرېږدي نو هغه څه وجه د هغه الریډي تاسو له معلومه. نو داسې اپډیټس په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریکول غوښتل. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.